کورونه ولې وران شي، ورونه ولې دشمنان شي، نفرتونه ولې پیدا شي، تربوران خپل منځ کې ولې یو بل پسې ټوپکې راوالي، د یو نیکه بچي د تره زامن یو بل ته په مورچه کې ولې کښېني، مشر ته مشر نه وایي. کله چې په نظام کې، په ډلو کې، په تنظیمونو کې، په جماعتونو کې، په کورونو کې مشران ښکته کېدل او کشران مشران کېدل، دا ورانېږي، دا 10 ورځې نه پاتې کېږي. دا دڼې وړې شي چې څوک د امیر اطاعت نه کوي، د مسلمانانو جماعت یا ډله چې ټول مسلمانان پکې راغونډي او د دې ډلې نه، د مسلمانانو د دې نظم نه، د مسلمانانو د دې جماعت نه یو سړی اوت او امیر خپل پرېښود، خلیفة المسلمین امیر المؤمنین پرېښود. رسول الله علیه السلام فرمای من فارق الجماعه قید شبر، یولیش څوک چې د اسلامی ډلې نه، د مسلمانانو د اتفاق نه یولیش جداش، ماته او په داسې حالت کې دی مړ شه، ماته میتتن جاهلیه، د جاهلیت په مرګ باندې مړ دی. وایي د کلمې، کوي د حجونه، اړی د تسبیح. اسلام دې ډلې له دومره اهمیت ورکړي. اسلام اتفاق غواړي، که اتفاق نه وي 5 وخته منځونه به اسلام په جمع نه مقررولې، ویلې به وي منځ دې تیم په کور کې وکړه یا یې په جومات کې وکړه، خو ځان له نه جمع کې به ودرېږي. او څومره اتفاق رانه غواړي، کرخه به دې یوی، صف به دې یوي. که د اول صف کې ځای وو او دویم صف کې ودرېدلې، مونځ دې نه دی شوی، ته به اتفاقي لټې. او څنګه به په دې کرخه ودرېږي، یلزق منکبه بمنکب صاحبه وقدمه بقدمه. د اتفاق به دومره خیال ساتي، جماعت کې هم، بهر هم، په صف کې هم، چې اوږه د مرګري د اوږې سره ولګوه، خپه د مرګري د خپې سره ولګوه. ولا تترکو فرجات للشیطان، د شیطان دپاره، د بې اتفاقیو دپاره، د نفرت دپاره، د بې محبتۍ دپاره خپل منځ کې رونه او لارې مه پرېږدئ. ځکه الله په قرآن کې قسم کوي والصافات صفا، زما دی قسم په هغه ملایکو چې په اسمانونو کې صفونه جوړوي، کأنهم بنیان مرصوص، څنګه صفونه جوړوي لکه د دیوال خښته چې یو بل کې ننوځي. اسلام زموږ نه اتفاق غواړي، یووالی غواړي، چې کلمه زما او ستا یوه شو، الله یو شو، نبی مو یو شو، قرآن هم یو شو، او قبله او کعبه مو یوه شوله. ولې د یو بل نه جدا جدا ودرېږو؟ ولې ته په هغه ځای کې ولاړې، زه په دې ځای کې ولاړ یم؟ ولې به زه تاله په صف کې ځای نه در کوم؟ نو اسلام د امیر او د مامور دومره حکم بیانوي. څه وایي؟ رسول الله علیه السلام به د صحابو نه بیعت اغست، لوز راکئ لاس به چې تې ونیو، منې را سره؟ وایي او څه منې؟ رسول الله علیه السلام به ورته ویل علیکم بالسمع والطاعه. د اسلام حکم دی لوز وکړه بالسمع والطاعه، د خپلو مشرانو، علماو، امیرانو، خلیفة المسلمین، امیر المؤمنین، د مسلمان خلیفه خبرې ته به غوږ دی. د مسلمانانو حال چې د اختر مونځ څنګه وشي او امام سلام وګرځي، نیم خلک د عیدګاه نه وځي د خطبې نه. علیکم بالسمع، مشرانو ته غوږ کېدی چې څه خبرې کوي، په دې ځای کې به څه بیان کوي. د مسلمانانو حال ته وګوره، د جمعې په ورځ مسجدونو ته کله راځي؟
چې جمع ودرېږي او امام نیت تړي او د امام په رکوع کې را لاندې علیکم بالسمع دا ګنټه چې لګیو دا به څوک اوري دا به د دیوالونو ته غږیږي علیکم بالسمع والطاعه د خپلو مشرانو به خبره منئ کله مشر ډېر ساده مشر چې دی کمزوری دی د بدن نه مشر غریب دی مشر د قوم په لحاظ اسم نه دی د وطن په لحاظ اسم نه دی ګاړی نه لري اجره نه لري حیثیت نه لري روپۍ نه لري او مشر دی مخکې کېږي رسول الله علیه السلام فرمای وان تأمر علیکم عبد حبشی کستا امیر د رنګ نه داسې تور چې حبشي دی غټې غټې شونډې او دومره وړوکی دی کأن رأسه زبیبه د دې ستا د امیر دا سر د وسکې او د ممیز عمره دی علیکم بالطاعه د دغې امیر خبره ومنه دا د اسلام اصول هغه ملکونه نه ماتېږي چې د خپل بادشاه سره ولاړي دا کفار کمې لوبې کوي په اسلامي ملکونو کې په اسلامي وطنونو کې اوس خو اسلامي هغه بادشاهان نشته چې خلیفة المسلمین یو امیر المؤمنین یو مسلمانانو راوستی اوس خو په ووټ راځي دا په ووټ راغلی دا راغلی په لړمیکالې د انګریز په قانون په جمهوري طاقت په دې کفري نظام راغلی بادشاه هم امریکا او کفار یې دته نه پرېږدي ولې چې څنګه کینی کال به لا پوره شوی نه په ملک کې به د هغه خلاف احتجاجونه شروع شي هغه ډله راوچته که هغه راوچته بیا چې بل کینی بیا به احتجاجونه چې دا ملکونه ورانې دسي چې هر څنګه مصیبت مقرر شو بس راغلی دی اوس دا ملکونه په دې وجه مات شي هغوی خپلې دورې سر ته رسوي یورپ امریکا برطانیه هغوی کې تر ننه پورې داسې نه کېږي چې هغوی د انتخاباتو نه مخکې وزیر اعظم 15 کاله نه دي پوره کړی او بل دې پې راشي زمونږ یو راشي کال تیر کړي په 15 کاله کې بل پکې راشي 2 کاله تیر کړي نر پکې هغه دی چې یو 3 کاله تیر کړي دا موجوده مخپې په لړزان دي دا هم غورځېږي لګیا دی هغه مخکنی هم وغورځېده دا نه پرېږدي په دې طریقه باندې وان تأمر علیکم عبد حبشي د مشر کورونه ولې وران شي ورونه ولې دشمنان شي نفرتونه ولې پیدا شي تربوران خپل منځ کې ولې یو بل پسې ټوپکې راوالي د یو نیکه بچي د تره زامن یو بل ته په مورچه کې ولې کیني مشر ته مشر نه وي کله چې په نظام کې په ډلو کې په تنظیمونو کې په جماعتونو کې په کورونو کې مشران ښکته کېدل او کشران مشران کېدل دا ورانېږي دا 10 ورځې نه پاتې کېږي دا دڼې وڼې شي غټ غټ تنظیمونه مونږ ولیدل په لکاو خلک پکې وو په کروړاو خلک پکې وو یو یو تنظیم سره زرګونه کارکنان وغورځېده ختم شو ولې ختمېږي د امیر اطاعت نه منل نه هغه هم امیر شي دا هم امیر شي نو په یو کور کې 10 امیران څنګه وخت تېر کړي د اسلام دی اصول ته ګوره خالد ابن ولید رضی الله عنه امیر دی سپه سالار دی کمانډر دی حکم دا دی د محمد رسول الله علیه السلام د طرفه چې خالد ابن ولید به نور امیر نوي واپسی به کوي علی رضی الله عنه چې لاړې خط کلاو که محمد رسول الله علیه السلام فرمای خالد ابن ولید به واپسی کوي او نوی امیر به علی ابن ابي طالب خالد ابن ولید خپل تنظیم جوړ نک مصیبت خدای په دې پالټي او تنظیمونو کې چې یو ته دی ویل چې جی لګه دا کرسي پرېدا اوس به دا بل ور وخېجو هغه لاړ شي خپل تنظیم جوړ کی خپل جنډه جوړ کی په کور کې د مسلمانانو کور کې پیدا شي خالد ابن ولید دا ونه ویلي چې ښا شپږ میاشتې وجنګېدم تکلیف مې تیر که قرباني مې ورکړله جنګونه مې وکړل اوس به علي راځي او امیر به یو زما به واپسي وای سمعا وطاعتا وامې اورېدله منمه د رسول الله علیه السلام را روان شي
یوازې دا جنگ نه و، خالد ابن ولید لکه څنګه چې یو سپه سالارو، یو غیرتی مجاهد ایمانداره کمانډرو، په یو بل جهاد کې امر راغی، کسان ناست دي، عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین دی، خط لیکلی دی، هغه کس خط پړاوی خالد ابن ولید ناست، او هغه کمانډر دی، خالد ابن ولید امیر دی، جنگ یې کړی دی، علاقه د دشمن ده، په جنگ کې اخته دي. عمر رضی الله عنه امر کړی چې کله خط واورئ، د خط د اورېدلو سره به خالد ابن ولید معزولی او عمر ابن العاص دا به امیری. خالد ابن ولید خپل تنظیم اعلان نک، خپل پارټي جوړه نکړه چې ښا مانه تپوس نه دی شوی، زمانه معلومات نه دي شوی، او زه راکوز شوم، مرګرو سره به ګرځېده. امیر صاحب ته یې ویلې مخکې مسلمان ومه، مخکې مجاهد ومه، نوم د امیرو، اوس هم مسلمان یم، اوس هم مجاهد یم، اوس به ستا مامور یم. دا څه خبره ده؟ یا نوم د امیر راپور یا نه راپوري، موږ به کار کوو، موږ به اسلام ته خدمت کوو، یا په دې کرسۍ زه ناست یا نه، یا څوک راته ناظم مشر وی یا نه وی، یا راته کونسلر وی یا نه وی، یا راته وزیر وی یا نه وی، یا راته عالم وی یا نه وی، کار به کوو، خدمت به کوو، دین به مخ په وړاندې